سپیکر راوړی دی په سوزکي کې پیټ کو دلته په موټر کې ولګاو هغه په ډیټسن کې ولګاو چکر له روان دی د دې ځای نه واله د کالامه پورې دی سپیکر غږی بعضې پکې ځان سره خپو پلیننګ روانې جوړاګانې پکې روان کړي بعضې پکې ډمان روان کړي د یو غر نه په کته باندې هغه پلینګوچ تللی وي ارغښتی او ګانه پکې لګېدلې وه ګانه زه وایم پرې ممبر خو لکه د هغه د خولې وایم چې جینۍ اوس پسې چل کېږي جینۍ اوس پسې چل کېږي یو خو چې د مور پلار د اجازت نه بغیر د چکر له لاړې دا یاد وساته چې چرې به خیر کور ته نه راوړې الکه کالام ته چکر لزو الکه ملم جبی ته ځو الکه مري ته ځو الکه پلانکي ځای ته روان یو سوزکي کړی دی شاته پکې غټ سپیکر فیټ کړی دی آډین سپیکر یې وله راوړی دی دلته چې پروګرام وي د پروګرام دپاره چا هم سپیکر رانه وړو لیکن سوزکي پورې به د هفتې په نیټه د میاشتې په نیټه د 3 ورځو په نیټه سپیکر یې راوړی دی په سوزکي کې فیټ کو دلته په موټر کې ولګاو هغه په ډیټسن کې ولګاو چکر له روان دی د دې ځای نه واله د کالامه پورې دی سپیکر غږی د دې ځای د کالامه پورې دی سپیکر غږی هسې ته ووایه په دې باندې مختصر خبره کړو دا شیخ د ویسا رحمه الله الله دې غریق رحمت کړي هغه وایي زه روان وم سوات ته بیان شیخ غلام حبیب رحمه الله هغه وایي زه سوات ته چکر له روان وم نو وایي موږ ځان په موټر کې روان زموږ خپل موټر او زموږ نه مخکې یو د سوارلو یو پلین کوچ روان د سوارلو نه د واده پلین کوچ وي زنانه او نارینه پکې ګډوډ ناست وي تیزه ګانه پکې لګېدلې ده وایي ما چې زه لګېدلې وایي دا خپل ګاډی ده وایي مونږ لږه هوټل ته ودرېږو مونږ ډوډۍ خوړه مونځ اودس هم کوو وایي مونږ چې لاړو نو د یو غر نه په کته باندې هغه پلینګوچ تللی وي ارغښتی او ګانه پکې لګېدلې وه ګانه زه وایم پرې ممبر خو لکه د هغه د خولې وایم چې جینۍ اوس پسې چل کېږي جینۍ اوس پسې چل کېږي هغه شیخ د ویسا رحمه الله دغسې په درس کې وایي درس یې اوس هم موجود دی د بیان هغه پرې موبایلو کې شته نو ما ورته د دې ځای نه ملګرو ته وایي چې همدغه چل به کېږي جینۍ دغه چل به کېږي دا کم چې در سره وکړو تا په پلینګوچ کې ګانه لګولې ده او بیا چې دی نو هغه د قاري یوسف صاحب وي زه دلته تلم وي پلینګوچ والا ګانه لګولې وه وایي ما ورته وایي چې هلکه دا ګانه بنده کړه وایي ما ورته وایي چې نه بند وایي ما ورته وایي چې ته به یې بندی چې زه سره پکې ناست یم ته به یې بندی قاري یوسف صاحب به تاسو ټول پېژنئ مشهور سړی دی وایي هغه وایي نه یې بندول وایي زه دې کوز شوم ما ورته وایي چې ستا سره نه ځم پلینګوچ کې ما دې کوز کړه وایي ځان له بل پلینګوچ ته وختم وایي ګوره تقدیر فیصلې ته داسې ګوره وایي دغو زمانه مخکې لاړه ګاډی سیټر وډک شو وی زه چې ورپسې ګاډي کې وختمه وی چې لاړم وي ګاډی کته په یو کمر کې پروت وي ما چې شکر دی خدای چې دوی دې ورکړل ورته دې پټ شو دا بیان اوس هم د هغه په میډیا شته کو څوک ګوره نو ګوره چا چې سپیکر ما دې چې کلمه وته وایي ما دې چې شروع ده ګانه پکې چالو ما دې چې شروع ده د کلمو ته ویلی کېږي هسې ته ووایه یو خو چې د مور پلار د اجازت نه بغیر د چکر له لاړې دا یاد وساته چې چرې به خیر کور ته نه راوړې چرې به روغ کور ته نه رارسي په دې باندې مختصر خپله خبره کړو ما سره موټرسایکل و زه دلته نږدې هم کار مې کوم ما د ماما ټلیفون وکړې مشر ماما کشر ماما ټلیفون ما ته یې راشه دلته بوس ډکو ما ورته یې زه درلم نو چې زه روان شو دې ځای نه ما ته دا جوی نه بځې کار دلته چې دی دلته خپل ګوټ دی دا ته پرېږدی خپل کار دی دا پرېږدی هلته هغې پسې ځې نو دې چې کار وکړه چې لومبې دا کار ختم کړې بیا پای پسې لاړ شي مازدیګر بله ما یې نه زه اوس ځم ما ته یې زه لاړ شم خو پرېږدم دې نه چې زه دې سیتاو شم په دې ځای په نارونو کې ما موټرسایکل لا پرېو اکسیډنټ د پلار د امر نه چې بغیر هر څومره چکر له لاړې که ته په یو جاز کې ولې نه یې که ته په یو غټ پلین کې ولې نه روان خو چې د پلار د اجازت نه بغیر ستا د وجې نه به دا ټول خلک کار کېږي ستا د وجې نه د پلار د اجازت نه بغیر به چکر له نه دي نو خلک وایي چې مونږ یې په چکر وبلو مشرانو ته عرض دا دی چې بچي چکر له ځي نو په خوشحالۍ پرېږدئ په خوشحالۍ چکر له پرېږده وایي چکر له لاړ شه خو چې دا دومره دنګ سپیکر دې راوړی دی که نه ورې سوزکي کې لګی دا دې کور پرېږده دا سپیکر دې کور پرېږده نو دا سپیکر یې لګولي بعضې پکې ځان سره خپه پلیننګ روانې جوړاګانې پکې روان کړي بعضې پکې ډمان روان کړي د دې نه لږ پرهیز پکار دی د دې نه لږه نیوکه پکار